بیا تکلیف عزتمندو چې کله دوه قسمه خلک شي خپلوان چې کوم تکلیف ورکوي که نه د دې تکلیف ډېر زیات وي په نسبت د پردو سره پردوی خلک وایي ورو کې که مړه د لارې لاروی سړی و غلطي به دې شوي فلانې به شوي نو خپل خو تا پیژني که نه ستا د رګ رګ نه واقف وي چې ته غریب یې ته کمزور یې په خبره ته یو وزر یې نو دا چې تا له تکلیف درکوي نو دته ستا یو شی معلوم وي د دې باوجود هم تا له تکلیف درکوي د سړي زړه خوږېږي دویم دا د خپلوانو کې خو مینه نو هغه مینه در سره نه کوي زه مینه دې نه کوي نو نفرت خو دې را سره نه کوي که نه یو خو دا دی چا ته تکلیف ورو رسولو او زه بدلی ترې واخېسته سړی موږ سره هم داسې کړي موږ هم سره داسې وکړو نو هسې بې څه ولې تکلیف ورکړي دې وجې نه عزتمندو و یو ځل یې سونې سپینو سرو زرو سونا وایي هغې د اوسپنې نه تپوس وکړو چې ګوره یو سټک دی د اوسپنې هغه ما هم سونار په هغې باندې وهي دې باندې سنېغی نو زه دومره اوازونه نه کوم چغې نه وام خو چې کله دا د اوسپنې سټک باندې د اوسپنې ته وایي چې تا وایي نو ته ډېرې چغې وې اوسپنه باندې چې دا سټک وی نو هغه ډېر دا دچکې یا پتیله ډېر اواز کوي خو سونه دومره اواز نه کوي هغه ورته ویل دې کې ډېره غټه فلسفه ده د اوسپنې ورته وویلې ویلې ګوره ته سونی او هغه اوسپنه ده ستا بیل قام دی د دې بیل قام دی دا ستا رشته دار نه ده نو بې قامه سړي که سړي له تکلیف هم ورکي د لارې لاروی یا فلانې یا ډنګرې ورکي نو بس خبره تیره هیره شي بس کیسه ختمه شي نو ته د بیل قام یې هغه د بیل قام دا ستا خپله نه ده نو دې وجې نه تا له چې اواز درکوي ستا دومره پروا نه وي چې زمانه بې قامه سړی دی بې ذاته سړی دی د لارې لاروي دی پرېږده چې ځي او زه اوسپنې او دا سټک هم د اوسپنې دی نو دا زما د قام سړی دی نو دې وجې نه زما په سینه چې کله دا سټک وایي نو د دې وجې نه زما د سینې نه اواز ډېر وځي ځکه خپلوان چې انسان له تکلیف ورکي انسان ته تکلیف ډېر رسي خپلولي د خپلولۍ نه د عزتمندو چې نیکي نشي رسولی چا سره ښه نشي کولی وایي بد ورسره مه کوه وایي ستا خو ته مې سلام دی پښتنو ګوره دا قاعده جوړه کوي ستا خو ته مې سلام دی خو دا سپي دې رانه کورې که ښه راسه مه کوه خو بد نه مې وساته او دا حد درجې رزیل انساني چې دته یو فایده هم نه وي او دا بل ته نقصان رسوي ځکه دې کې ستا فایده څه ده دنیا کې هر څیز خلک د فایدې دپاره کوي نو چې تا ته یو څه کې فایده هم نشته دی او بل دپاره چې کوم دی ته لاره خرابې د دې نه بې رزیل انسان نه وي د دې مثال بیا د مار لړم سره امام غزالي رحمت الله علیه ورکړی دی